درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نوے باب شروع شو، نوے موضوع دا اوس باب النهي عن القزاع. دا باب او موضوع د دې خبرې باره کې ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د سر د ویښتو په حق لا د قزاع نه منع فرمایلی. قزاع نبی علیه السلام د سر په ویښتو کې منع کړی دی. قزاع څه ته وایي؟ ویم وهو حلق بعض الرأس دون بعض. قزاع دې ته وایي چې د سر د ویښتو څه حصه اخري او څه حصه هم داسې پرېږدي. کوي که نه؟ اوس ګیر چاپېره او سټ طرف ته اخري مشیني کي او د پاسه مخې ته څه کي اوږده پرېږدي. دې ته په حدیثو کې قزاع ویلی شوې ده. قزاع دا اوس نوجوانان ورته فوجي کټینګ وایي، کټورې کټینګ ورته وایي. او مونږ چې واړو نو دې ته به مونږ خرې خوړلی سر ویلو، خرې ترې خوړلی دی. بهرحال چې هر څه نومي شي او اوس وخت کې که د هلکانو دا خوښ هم وي، ځینې دا لوبغاړي زنانه چې دي جینکې دیم دا سرونه داسې جوړوي. خو بهرحال دا منع دي. و اباحة حلقه كله للرجل، او د ټول سر خریل د سړي دپاره مباح دي، جایز دي. د ټول سر ویښته نارینه دپاره خریل جایز دي. دون المرأة، زنانه دپاره سر خریل جایز نه دي. دا د باب نوم دی. قزاع منع ده. قزاع ویلی کېږي دې ته چې د سر څه حصه اخري او څه حصه پرېږدي. او که ټول سر نارینه خری جایز دي او ښځې دپاره سر خریل جایز نه دي. څه موده وړاندې یو 15 کاله کېږي یو نوجوان رالو ډېر خفه و، د بلې محلې دی. د هلکتوب نه ښایسته سوچه ږیره پرېښې ده. د هلکتوب نه وایي مور راته ویل چې دا ږیره وخرایه. نو استاد چې اوس دې کې نه پوهېږم، مونږ اورېدلي دي چې د مور حکم به مني او بل خوا راته د ږیرې وایي. نو ما سوچ کولو چې دی اوس څنګه پوه کړم چې د مور پلار خبره خو قرآن شریف ویلي دي چې کله درته د ګناه خبره کوي بیا نه مني. خو اوس دی څنګه پوه کړم چې دماغو کې کوشي دا خبره و. ما ورته ویل میل داسې کار وکړه د مور ومنه. وایي څه؟ هغه خو راته چې ږیره وخرایه. نو میل د مور ومنه که نه. خو ته ورشه ورته وایه ما استاد نه تپوس وکړو چې دا ږیره ولې وخریمه. نو وایي راته وایه چې هسې مړه وایي بس په ما بوج راځي چې ستا په دې مخ باندې دا غټه غټه ږیره. میل ږیره ستا ده او بوج دی په مور دی. نو ته لاړ شه ورته ووایه مور بیبي ته چې استاد جي وایي چې ته دا سر ګنجې که زه به ږیره وخریم. نو ښځې تاسو چېرته کتلي چې سر خریلو ته تیارې شوي او نارینه چې ږیرې خرئ. 1438 نمبر حدیث شریف دی. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نه دا حدیث روایت دی. د صحابي خپل نوم دی عبدالله، د پلار نوم دی عمر، او په ابن عمر باندې کنیت باندې دا صحابي مشهور دی ابن عمر رضی الله عنهما. پلار او زوی دواړه جلیل القدر صحابه دي. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترینې بدلې ورکړي. قال فرمایلی دي نهى رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عن القزاع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قزاع نه منع فرمایلی ده. او د قزاع وضاحت هم وسکو چې د سر څه ویښته اخري او څه هم داسې پرېږدي. د اوس وخت کې ورته کټورې کټینګ وایي او فوجي کټینګ ورته وایي. دا منع دي. ښه د دې په ځای دې پوره سر ګنجې کوي، صحیح ده، بس هغه جایز دي. د دې حدیث په شرحه کې علامه نووي رحمت الله علیه فرمایلی دي چې د قزاع معنا د سر د څه حصې ویښته خریل او څه پرېښول دي. او دا معنا جمهور علما کرامو خوښه کړې ده. قزاع څنګه چې د لویو سړو دپاره مکروه دي، یعنې څنګه چې لوی سړي د سر نیمه حصه وخوري او نیمه پرېږدي، سړو دپاره مکروه دي، ناپسندیده دي.
دغه شانتې د وړو ماشومانو په حق کې مکروه دي او دا ځکه زمونږ په شریعت کې د کرکې والا ویښته دي، د کرکې سر دی چې دا د کفارو سره مشابهت دی، د کافرانو سره. الله پاک دې مونږ او تاسو ټول په هر عمل کې د کافرو د مشابهت نه وساتي. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام.